بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. عزتمندو، نن زه تاسو ته د سوات نیوز ډاټ کام نه یو پروګرام ما تاسو ته راوړی دی، کوم چې د پولیس او د عوام خلاف کوم پروګرام شو. وړاندې ورځو کې د عارف کم د رنګ محلې چې کم گاډۍ والا چې و په گاډۍ کې ډبل روټۍ خرڅولې، بیا په هغه باندې یو کس هغه ته موبایل نیولی دی. بیا د ودود نوم یو پولیس دی چې په هغې کې هغه دا ویلي چې ودود نومې پولیس راځي دې ځای نه زمانه ډبل روټۍ وړي. عزتمندو، تاسو د هغه د فوټیج لږ وګورئ، بیا به موږ تاسو ته نور پروګرام مخکې ښایو. دا ودود راځي او زمانه ډبل روټۍ وړي، اوس راغی وایي زما په ګاډۍ کې چولې پاشي. ما زه څه خبر یم، ما ته به خبر پته یې لکه څه لکه چولې راواړولې. چولې روان دی دا ودود ډبل روټۍ دی، غلا دا ودود پولیس والا دی. ودود پولیس والا هر ورځ ډبل روټۍ وړي هر ورځ. عزتمندو، یقینا تاسو د عارف ویډیو وکتله. زمونږ سره زمونږ د مینگورې د سیټي تاڼې ډي سي پي ظاهر شاه صاحب، دغسې زمونږ سره فضل رحیم خان سیچو هم ناست دی. راځئ موږ به د دغې عارف په حوالې سره او د ودود پولیس په حوالې سره موږ به په دې کې د هغې نه پوښتنې کوو چې په دغه کې څومره سچایي ده. دا یو ویډیو شیر شوې ده، که تاسو وګورئ نو دا کم کس چې دی د نوم دی عارف د محمد رحمان زوی دی، د رنګ مالې اوسېدونکی دی. د نه سپایش دی نه چاوالی دی نه داسې څه خبره شته، خو دې لګیا دی چې یو سپایي راځي ودود نومې دی. نو هغه ودود سپایي زموږ سره دی، دا سپیشل فورس سپایي دی، هغه هم د رنګ مالې اوسېدونکی دی. دا دواړه یو کلیوال دی. ودود په چوټۍ باندې ما انکوایري وکړه، د هغې دې ودود چېرته ماښام د روژماتي ټایم کې لږې چولې او چکني راغستي وو. د دې کلیوال سره یې په ګاډۍ کې ایښي دي چې زه نوره سودا کومه، او واپس چې راغل دی نو هغه چولې او هغه چڼه د هغه چکني د دنه چاوچت کړي. ودود د دنه تپوس کړی چې زما هغه چولې او چکني څه شو؟ نو دوی چې خو تا اغوستې دي، معمولي تو مې شوي دي. ودود تللی دی، ځان له نورې چولې اغوستې دي، خبره ختمه شوې ده. دا سړی دا عارف وایي چې یاره ما ته یې وایي چې تا به زه تاڼې ته بیایم، تاڼې ته یې راوستی نه دی. بیا زمونږ زه په دې باندې ډېر زیات افسوس کوم چې مونږ د سار نه واله تر ماښامه، د ماښام نه واله تر ساره تاسو په دې بازار کې ګورئ، مونږ ډېر زبردست پلانینګ کړی دی او زمونږ هلکان لګیا دي، ډیوټیانې کوي او د دې قوم خدمت ته ولاړ یو. او بیا په هغې باندې زمونږ دا کم کسانو چې دا ویډیو وایرل کړ ده، نو هغې وایي چې یاره دوکانداران یې بیا ونیوه، بیا یې هغه په حوالاتونو کې بند کړه. نه د دوکاندار پټو شته، نه په حوالات کې بند څوک شته، نه د دغه ځای کې څوک د چسپایي شته. نو د هغې سره د خلکو جذبات چې کوم دی نو هغه ډېر زیات اوبار کړي دي او خلک ډېر عجیبه عجیبه کمنټس ورکوي. ورونو، موږ پولیس، زه په خپله فخر کوم په کې پي پولیس باندې، او په دې خبره باندې هم فخر کوم چې زه د کې پي کې پولیس عیسی یم. انشاءالله موږ مخکې هم د دې عوامو خدمت کړی دی، اوس په هم خدمت کو. دا بالکل پیک خبره ده، بوګس خبره ده. ودود او دا عارف دواړه یو کلیوال دي، د یوې محلې اوسېدونکي دي. هېڅ داسې څه خبره نشته، نه داسې څه خبره راغل ده. زه بیا هم د دې ټول هغه یو ریکویسټ کوم، دا کم خلک چې داسې نمونه ویډیو وایرل کوي چې دا یو حدیث دی چې یاره سنی خبرې دا مخکې مه شیر کوئ، ځکه چې دا ډېر عظیم ګناه دی. په کار ده چې تاسو زموږ نه په هغې باندې موقف اخیستی وي، موږ به تاسو ته خبره کلیر کړې وه. نو اوچ په اوچه د عوامو غصې پولیس ته، او دا انشاءالله تعالی غیر سیاسي پولیس دی. موږ په دې پولیس باندې فخر کو، او زموږ ډېر شعرونه موږ ته ډېر زیات زموږ د حوصله افزایۍ موږ ته میسیجونه او کالونه کوي. زه دا امید ساتم چې آینده دپاره به داسې نمونه زه ویډیو چې کوم دی نو دا وایرل کول دا به انشاءالله نی. ډي سي پي ظاهر شاه صاحب خبرې تاسو واورېدلې. هغه په خپله وینا کې دا هم ویل چې یاره زما یو پولیس بهر چې دی، زما یو کانسټیبل بهر د چا سره داسې زیاتی وکړي تاڼه چې دا غیر سیاسي ده، دا سیاسي نه ده. تاسو بالکل راتلی شئ، خپل فریاد زما تاڼې ته راوړی شئ. تاسو زمونږ دلته میرزا ناست دی تاڼه کې، زمونږ دلته کې سیچو صاحب ناست دی، هغه ته باقاعده تاسو خپل فریاد هغه پیغام تاسو راوړی شئ. دغسې پروګرامونه به موږ تاسو ته د سوات نیوز ډاټ کام لخوا نیغ په نیغه راوړو. دا وخت ماله راکړئ اجازت پوره د ادب احترام سره، او سره د مینګورې تاڼې د پولیس سره ستاسو نه اجازت اخلمه. په الله سپارم، د الله په امان.